السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا ویډیو تاسو ټول وګورئ کوم مرګري زمانه یو غلطي شوی و. یو ملګری لما ارایول رجسټریشن کړی و، هغه مرګره په شارجه ایرپورټ کې نن لګ ودرولې و. الحمدلله کس خو بیا راغزه کې دا الریډي رجسټریشن شوی او تاریخ کې فرق و. بل چې کوم نوی مرګري راځي نو هغه په ما په دې ټیک ټاک باندې ویډیو اپلوډ کړو، خو دا د کمیونټي خلاف ورزي ده. هغه ویډیو دی ډیلیټ کړه. په یوټیوب چینل باندې زما هغه ویډیو موجود ده چې کوم نوی مرګري راځي نو هغه ویډیو الته تاسو رجسټریشن ځان له خپل کوي، چا دم ضرورت نشته. خبره دا ورونو چې یو مرګره هغه نن خو راورسید سعودي عرب ته، هغه لما رجسټریشن کړو نو زم په هغه وخت کې لکه په تادی کوم رجسټریشن ارسمه ولا وکړه نو دا نوې ویزو والا چې کله دی رجسټریشن کوي د ویزې نمبر نه پس چې کله د پاسپورت هغه ټول ډیټا راشي نو د هغې نه پس بیا د کنټري وغیره سلیکشن نه پس بیا په هغې کې دی چې یاره تا د ویکسین په کم تاریخ باندې کړی دی. نو زما نه په غلطي شوې وه، په هغه تاریخ کې غلطي انسان دا چې دنیا ته ښکاره شي تاسو ته پته ولګي چې یاره دا غلطي وه، نو په دې وجه باندې چې تاسو ته بیا څه مسله نه. نو ما په یو ډیټ کې زما نه غلطي شوې ورونو، نو د هغه ډیټ د وجې نه هغه مرګری بیا شارجه ایرپورټ کې نن ودرولی و چې یاره ستا په دې سرټیفیکیټ کې خو ویکسین تا په دې تاریخ باندې کړی دی او دلته دې په دې دغه کې ویکسین رجسټریشن کې د ویکسین ډیټ بل شان دی. نو دا څه طریقه ده؟ نو هغه له بیا هلته دوباره رجسټریشن کړی، ځکه خو ته خو پته ولګي چې یاره د سړي رجسټریشن شوی د پرېښودو یې. نو هغه ول هلته بیا وکړو، هغه کس راغی نو هغه لږ بیا ما سره نن کنټیکټ وکړو چې یاره عمیر بھائی تاسو په دې باندې ویډیو جوړه کړئ. نو کم ملګري چې راځي نو د ډیټ تاسو کوشش کوئ چې د نوې ویزو والا ملګري چې کم یو ډیټ په سرټیفیکیټ کو اقا ډیټ هلته په مقیم باندې ورکوئ چې د راتلو په وخت کې تاسو ته څه مسله نه وي. مهرباني.